بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لاول دارك مختصر چې دا ټاپک ته ورسېدل دوه وایو ها لګ لګ وایو خدا شته ټاپک ته رسو پرون مو ویلو ما بیا دوباره وو خامل شب او بالذوق یا به ادراک بجا سره کوي مونږ به حسي وي نو یا به ادراک بچا سره کوي په ذوق سره قوت ذائقه سره وران بوزي دا وهي قوة نا قوت منبثة دا قوت چې خور وي ساریه خور وي سوي خور وي فی العصب المفروش په هغه پټه کې چې هغه غوړولې شوی دا لکه هغه پټه کې دا قوت په دې جبل لباسه چې کوم دا جرم نه جسم په دې باندې یو پټه راغی کې الله تبارک وتعالى دا قوت خو ده ها هم په دې سکه ها په دې اول نه سکه اخو بیا سړی ته پته نه لګي پوه اخو بیا سړی ته څه نه لګي پته نه لګي طالبا پته چې لګي د ګرموالي اخوالي لګي خو هغه د چا د قوت لامسې د وجه نه لګي نو چې ټرای وکړي د دې زین د دې زین پته لګي ها نو دا مولوی صاحب او بذوقي یا به دې ادراک کیږي په ذوق سره مولوی صاحب وهي دا ذوق چې د مولوی صاحب قوت دا قوت منبسط چې دا خور فی العصب په هغه پټه کې المفروض کوم چې خواره شوی دا علی جرم اللسان په جرم د جبي په جسم د جبي من الطعوم چې هغه مولوی صاحب د ذائقونه لکه د ذائقونه او د خوراک د سيزونه لکه حلاوت شو وځه لکه حلاوت شو خوږواله د خوږوالي ادراک بجا سره کیږي قوت او کنه قوت ذائقه سره والمرارة والمرارة او د تریخوالي لکه د تریخوالي د دې ادراک بجا سره کیږي والملوحه او د تریو او حموزتم تریو ته وي خو یو د ګوره ولې سبو تریو هغه یو د تریو کنه نو تریو یو خو ګمال غواچ یو د دې وجه نه تریو یو هغه اصل کې هغه نیمبو چې خپل ذات کې هغه شی تریو وي خبرن بوشي حموزت هغه او دا مرارت مناسب لکه دا لګون د تریخواله بکی لکه ودی کریله کې شي څنګه خبرن بوشي والتریخواله والملوحه او نمکینی دې ته نمکینی وي ها والحموزه او مناسب کټا وخير ذلك الذين على وشمول سبب لك دسومت شو غړواله په پيو کې کوم غړواله دسومت او دا او فوستم دغه ته وي تعریف لاندې په دې بین سطور د تریواله وي خو لیکن یو شی چې خراب شي داغه د وجې چې بګه تریواله پیدا شي او بالشم یا به ادراک کې مول سبب بچا سره یا به دې کیفیت او حس او ادراک په شم سره کې مول سبب وي دا شم چې دا قوت ویل کې مول سبب مترتبه چې دا الله تبارک وتعالى خو دې قرآن بوشي فی زائدتی مقدم الدماغ باغه دو زیاتو حصو د دماغ د مقدم د دماغ کې په دې ځکه الله تبارک وتعالى دوه حصے دي او د سیدی لکه تی په شان دراوتی دي زائد حصے دي په دې کې الله تبارک وتعالى دا قوت خو دې چې هغه سکی په دې سره ادراک خو شي خبره جزاكم الله او بالشم لکه روائح شو مولوی صاحب شم خو به جوړ چاته وي لکه خوشبو شوا بو شوا دا 50 سره کې د ادراک 50 سره کې قوت شامي سره مولوی صاحب دې پوری نه ها هغه قوت ته بسوي کې او باللمس یا بدغه کیفیت او حس مولوی صاحب جسمي ادراک په لمس سره کېږي لمس چاته وي مولوی صاحب وهي دا قوت ساریه دا قوت چې خور ده په بدن كله په ټول بدن کې مولوی صاحب یدرک به الملموسات په دې سره ادراک د ملموسات کېږي مولوی صاحب لکه ستا په خپل بچی هغه میګه رواني خو تاسو په پته یي چې په خپل سره دا ټول بدن کې مولوی صاحب تاسو د سر ټچ سم ته پته ولګي معمولی دا قوت چې شره مولوی صاحب دا په ټول بدن کې کم ځای سره مولوی صاحب خبرم وي اوس که خپل میګه رواني تلاس لاس دلته نه ګوري اګه خپل باندې ګوري پته لګي کنه هر ځای کې لکه حرارت شو برودت شو حرارت شو مولوی صاحب ګرمواله برودت یخواله شو رطوبت شو مولوی صاحب لونواله شو یبوست وچواله شو د دې ټول ادراک بچا سره کی لکه مولوی صاحب دا شی لون دی دا شی وچته دا شی لون دی دا شی دا بچا سره کی قوت لامسه سره کی قوت لامسه صرف دانه نه مولوی صاحب
یو شی تا دې سره تک شو او لونی تا ته پته ولګي که نه لګي معلوم پوه شي هر ځای سره کېږي دغه اصل هذه الاربعة هي اوائل الملموسات بها دې ته اوائل الملموسات وایي او دا ورته ولې وایي مولوي صاحب کله چې ته د یو څیز ادراک کوې مولوي صاحب په قوت لامسه سره نو اول چې تا ته پته لګي د دې څیزونو پته لګي معلوم پوه شي لکه زه د یو څیز ادراک کوم نو ما ته به د هغه څیز لاول چې دی په قوت لامسه سره ما ته به د هغه څیز لاول رطوبت حرارت او برودت پته لګي او د رطوبت او د یبوست د دې نه وروسته بیا خشونت او ملاست او د دې شیانو پته لګي یا د دې وجې نه مولوي صاحب چې اجسام چې دي که نه اجسام عنصریه پېژنئ څو دي اجسام عنصریه پېژنئ اور هوا اوبه او خاوره دا چې دي دا اجسام عنصریه دي ونه پوه شئ دا څومره اجسام چې مرکب دي دا د دې څلورو نه مرکب دي ستا جسم هم د دې نه مرکب دی ونه پوه شئ پوهېږئ مولوي صاحب دا څومره اجسام چې مرکب شوي دي دا د دې څلورو نه دغې ته ویل کېږي اجسام عنصریه دا به هدایت الحکمت کې دی وغیره فلسفي کتابونو کې وایي دې ته ویل کېږي اجسام عنصریه نو د اجسام عنصریه اولني صفتونه دا دي مولوي صاحب دا حرارت په چا کې وي حرارت په چا کې وي په اور کې دا برودت په چا کې وي په اوبو کې په یخوالي کې وي او دا رطوبت په چا کې وي معلوم پوه شئ او یبوست په چا کې وي هوا کې معلوم پوه شئ رطوبت هم په بعضې وخت کې په څه کې وي مولوي صاحب دا صفات په هغې کې وي د دې وجې نه یې ورته اوایل الملموسات ویلي دوه وجې شوې پوه شو په خبره باندې والاولیان منها فعلیتان مولوي صاحب دا اولني دوه چې دي دا فعلي دي او اخرني دوه چې دي مولوي صاحب دا انفعالي دي فعلي او انفعالي مطلب دا دی مولوي صاحب دا فعل عبارت دی د چا نه مولوي صاحب د اثر نه فعل عبارت دی د اثر نه لکه ته وایې چې مولوي صاحب کسرته فانکسره کله په دروس البلاغه کې وایي مولوي صاحب په چا کې کسر دروس البلاغه وکړه څه شی مولوي صاحب خاصیات ابواب کې ورن پوه شوې دا په څویمه درجه کې خاصیات کسرته فانکسره اوس دا اثر ته څه وایي مولوي صاحب دا ماتول دا فعل دی او دا قبول دا اثر چې دی دا انفعال دی قبول دا اثر څه شی دی دا څه شی دی دا قبول دا اثر انفعال دی دا ماتېدل چې دا مات شو او دا ماتېدل قبول کړو دا انفعال شو نو دا اولني دوه چې دی مولوي صاحب دا اگر چې دا ټول چې دی هغه دا څلور انفعال یعنی فعالیت پکې هم دی او انفعال پکې هم دی خو لیکن په دې اولنو کې د هغې په نسبت باندې سیوا دی هغه داسې مولوي صاحب چې یو شی ته ګرم کې لکه یو شی ته ګرم کې نو په ګرمولو سره هغه نرم شي که نه شي نرم شي که نه شي معلوم پوه شي نرم شي یو شی یخ شي هغه راغونډ شي که نه شي پوهېږې دا اثر کوي څه کوي اثر کوي معلوم پوه شوې مولوي صاحب اوس دا خوشبونه مولوي صاحب په اوره کې ده هغه د دې لپاره چې هغه د اور هغه څیز دي هغې ته چې واچوي داسې خوره شي که نه شي نو دا چې دی دا دوه چې دی مولوي صاحب دا فعالي دي دا اثر کوي مولوي صاحب او د اخرنی دوه چې دی دا انفعالي دي دا اثر قبلوي مولوي صاحب دا اثر څه قبلوي کله چې حرارت په یو څیز کې راشي مولوي صاحب نو هغه څیز څه شي لکه چې یو څیز ته ګرم کېږي که نه هغه څه شي وچ شي رطوبت پکې یا یبوست پکې را نه شي لکه په اور سره او چې یخ شي مولوي صاحب څه پسې راشي لونوالی پکې را نه شي پوهېږئ که نه نو قبلوي که نه نه پوهېږئ پوه نه شوې نو لا مولوي صاحب دا دوه اثر قبلوي او دا دوه چې دي اثر قبلوي نه دا فعلي دي دا اثر ورکوي مولوي صاحب اثر کوي به بلکې دا مؤثر دي پوه شوې نو ګوره یو څیز کې ګرم مولوي صاحب حرارت یو څیز په اور کې دی مولوي صاحب هغې داسې ویلې کړي که نه نرم یې کړي جدا خبره پوه شوې او دا برودت یې جمع کوي دا رطوبت یې څه کوي لکه دا حرارت یې جدا کوي تفریق او دا برودت یې جمع کوي خبره پوه شو مولوي صاحب د دې نه سخت مثال درکړم شی بند کړم د دې نه ښه تاسو نه پوهېدئ دا اوس ښه مثال دی فقهي مسله هم ده ها مولوي صاحب اوس ښه پوه شوې که نه پوهېږئ نو بیا خرابېږئ او مولوي صاحب دا دوه چې دي مولوي صاحب دا دوه چې اخرنی دا یبوست او رطوبت دا انفعالي دي دا اثر څه کوي قبلوي مولوي صاحب کله چې په یو څیز کې حرارت راشي هغه څه شي وچ شي که نه خبره پوه شوې دا وچېدل انفعالي نه شو اثر یې قبول نه کړو خبره پوه شوې او دا رطوبت مولوي صاحب یو سړی یو څیز څه شي برودت پکې راشي نو هغه څه شي لون شي که نه رطوبت لون شي نو دا اثر یې قبول نه کړو دغه شی دی که نه والخشونت او خشونت مولوي صاحب لکه خشونت د دې ادراک هم په چا سره کېږي خشونت دغه ته وایي زیږه زیږوالی یو شی زیږ دی څه دی
زیګ دی نو دا زیګوالی د دې ادراک په چا سره کېږي طالبه قوت لامسې سره که لکه قوت لامسې سره وهي کیفیت وإذا خشونت هغه کیفیت دی چې حاصل وي عن کون بعض الاعضاء د کېدو د بعضې اجزاونه اخفض چې بعضې لاندې وي او بعضې اجزا چې دي دا اوچت وي بعضې لاندې وي بعضې اوچت وي نو زیګ شو که زیګ وي که نه لکه شوړه والملاست او ملاست مناسب وهي کیفیت دا کیفیت دی حاصلة چې دا حاصل وي عن استواء وضع الاجزاء د برابروالي د اجزاونه مناسب چې اجزا ټول بالکل برابر وي مناسب هموار وي هموار لکه عین شو عین بالکل هموار وي خبرم پوه شوې واللین او لین نرم خبرم پوه شوې لین چاته وایي وهي کیفیت دا کیفیت دی بها چې په سبب د دې باندې مناسب یقتضي تقاضا کوي یو څیز قبول الغمز قبولول د دخول باطن ته لکه لین لکه دا وړه نرم دي که نه نو دا لین چاته وایي چې د دې په دا داسې وي چې د دې په ذریعه باندې دا سیس چې دی دا باطن ته دخول قبلوي لکه ته پکې ګوته دننه ورکړې ځي که نه ځي ګوته پکې دننه لاړ شي که نه دخول قبلوي باطن ته ځي یا دا خو لږ کلک دی د هغې په نسبت خو داسې نرم هغه باطن ته دخول قبلوي خبره پوه شوې خو دا دخول مولوي صاحبو دا قبلوي دخول قبلوي خو دا سیال نه وي بهیدونکی نه وي یو خو اوبه دي که نه اوبه هم دخول قبلوي اوبه دخول قبلوي ګوته پکې دننه لاړ شي باطن ته دخول قبلوي لیکن هغه بهیږي او دا لکه وړه شو اوس چې دی دا دخول باطن ته قبلوي خو لیکن سیال نه دي خبره پوه شوې بهیږي نه مولوي صاحب دا وړه ته جدا کړی شي دا به یو بل خپله ورځي نه ورځي بیا د اوبو په شان بهیږي نه بهیږي که نه مولوي صاحب کله چې هغه وړه خبره پوه شوې څنګه شاته هغې کې هم هغه لږ دغه شته خو دومره پکې سیلان معمولي سیلان دی پکې د اوبو په شانتي نه دی خبره پوه شوې هغې ته سیلان بیا نه ویلی کېږي سیلان بیا د اوبو دا دی ويكون لشيء ووي د سیز دپاره بها په سبب د دې باندې قوام مولوي صاحب جماو غیر سیال چې دا بهیدونکی نه وي دا بیا بهیږي نه او صلابت چاته ویلی کېږي دا تقابل د لین نازي صلابت لکه دا لین موږ څه ووایو چې دا چاته ویلی کېږي لین چاته وایي چې دخول قبلوي نو دا صلابت به څه شي چې دخول نه قبلوي لکه چې دخول نه قبلوي یا دخول قبلوي خو سیال نه وي دوه واقع رالو یا خو دخول نه قبلوي لکه ګټه شوه دخول اوس دا موبایل شو دا دخول نه قبلوي یا خو قبلوي لکه اوبه شو خو لیکن سیال وي هلته سیال نه وي دلته سیال وي نو دا اوبه په دې صلابت کې راځي سب چا کې راځي والخفت او خفت مناسب وهي کیفیت دا کیفیت ته ویل کېږي بیا په سبب د دې باندې دا څیز مناسب یقتضي الجسم چې تقاضا کوي جسم ان يتحرك چې د حرکت وکړي الى الصوب المحيط هغه بره طرف ته مناسب هغه بره طرف ته کله چې تا به لیدلې مناسب دا اوبه نه دي دا یخې اوبه چې دي دا درنې وي چې کله دا اوبه سپکې شي دا بره طرف ته ځي که نه ځي په دې دغه کې به تاسو لیدلي بره سایډ اوبه په کار خو دا ده چې د لاندې نه ګرمېږي دا لاندې اوبه سوې لکه لاندې نه اور بل شوی ته چې لاندې لاس په هغه باندې بیلر باندې کېږي هغه به یخي او بره به ګرمي نو دا سپکې شي سپکې بیا لاړې شي خبره پوه شوې بره کېږي والخف وهي کیفیت دا داسې کیفیت دی بیا په سبب د دې باندې یقتضي الجسم تقاضا کوي جسم ان يتحرك چې حرکت وکړي الى صوب المحيط بره طرف ته فلکي تاثیر مطلب جهات د علوي ته صوب جهات لو لم يمنعه عائق ملسب خو چې کله دا مانع موجود نه وي خبرم پوه شي ثقل چاته ویل کېږي وهي کیفیت دا کیفیت دی بها چې په سبب د دې باندې یقتضي الجسم تقاضا کوي جسم يتحرك چې حرکت وکړي الى صوب المرکز لکه جهات لاندې طرف ته خبرم پوه شي لو لم يعوقه عائق که چېرته مانع نه وي خبرم پوه شي وما يتصل بها هغه چې متصل وي د دې سره مناسب لکه کالبلتي لکه لونواله تري څه شوه تري شوه تري پېژنې لونواله او والجفاف او خشکی شو مناسبو واللزوجت ویل کېږي انخطون کې سیز وي تاسو ته څه وایي لزوجت چې پکې انخطون کې وي جاولې غوندې په شانتې شی وي نه جاولې غوندې شانې مغناطیس نه مغناطیس به ته څه کوې به دې سره دا والحشاشت هغه څیز ته وایي چې هغه په اسانۍ سره څه کېږي ماتېږي لطافت چې باریک وي خبرم پوه شوې نری وي پتله چې په اسانۍ سره ماتېږي لکه او دا لطافت باریک وي پتله چې ورته وایي او دا کثافت گاړه وي مولوي صاحب ټینګ وي څه وي یو دا لطافت مولوي صاحب باریک وي هغه نرو وي او
کثافت چې ګاړه وي ګاړه پیژنې څه ته وایي دغه تاسو ورته څه وایي داسې ګبین په شان دي کثافت وغیر ذلک د دین علاوه مولوي صاحب نو دا خو د مولوي صاحب ته وایي چې دا وجه د شبې به یا غیر خارج وي یا به دا غیر خارج وي یا به دا خارج وي که خارج وي نوع جنس فصل که غیر خارج که خارج نه وي غیر خارج وي او که خارج وي مولوي صاحب یا به حقیقي وي یا به اضافي وي حقیقي به مولوي صاحب یا حسي وي یا به عقلي وي دا مولوي صاحب حسي به یا مدرک بالبصر وي سمع وي ذوق وي شم وي لمس وي دا ټول درته بیان کوو اوس وایي یا به عقلي وي مولوي صاحب دا یو خبره کوو بس بیا بس کوو اضافي پورې رسو او عقلي دلت بکر خري او عقلية یا به دا مولوي صاحب عقلي وي یعنی مدرک به وي په عقل سره دا وجه د شبې مولوي صاحب څه وي یا به عقلي وي دا وجه د شبې خبر روانه ده دا به خبر یا به دا وجه د شبې عقلي وي مولوي صاحب عطف على قوله حسية دا به حسية باندې مولوي صاحب عطف دی کل کیفیات النفسانیه لکه کیفیات نفسانیه هغه کیفیات مولوي صاحب چې خاص دي د نفس ناطقه سره لکه د نفس د ذات د ناطق یعنی د انسان سره خبرم پوه شئ په جماعت کې نه موندل کېږي په نباتات کې نه په جماداتو کې نه موندل کېږي په نباتاتو کې نه موندل کېږي وغیرہ صرف په چا کې موندل کېږي د نفس ناطقه سره خاص وي د نفس ناطقه سره لکه کیفیات نفسانیه المختصه بذوات الانفس چې خاص وي د نفسونو پورې لکه زکاوت شو زکاوت چاته ویل کېږي مولوي صاحب لکه د پلان کې بشانتي دی په زکاوت کې وجه شي به زکاوت شو زکاوت چې د مولوي صاحب د خارج دی د حقیقت د طرفین نه د حقیقت د طرفین نه خارج دی مولوي صاحب خو عقلي دی ځکه ادراک په حسره نه کېږي دغه څه شو مولوي صاحب وهي شدة قوة دا هغه مولوي صاحب هغه زیات هغه سخت سره قوت ته دا اصل کې اضافت د مولوي صاحب اضافت د صفت موصوف د اصل کې دا سره قوة شديدة للنفس خبران بوشي دا قوت ته مولوي صاحب د نفس معدة چې دا نفس تیاری لاکتساب الاراء د پاره د کسب کولو د افکار او د علومو الګه په دې په ذریعہ سره بیا د دلایل عقلي او د دې چې د اکتساب کوي کسب کوي او علم مولوي صاحب الګه علم دویم علم شو دا هم کیفیت نفسانی دی دا هم کیفیت نفسانی دی خبران بوشي د علم ډېرې معنی راځي خو دلته وایي علم ادراک خبران بوشي او ادراک چې د دې ادراک تفسیر کړی د حکماو په حصول صورت شی عند العقل د عقل په خوا کې د سیس صورت حاصلول خبران بوشي د سیس صورت چې هغه حاصلول وقد يقال على معاني النخر فنور معنو باندې د دې اطلاق کېږي مولوي صاحب والغضب غضب د دې هم ادراک بچا سره کېږي مولوي صاحب په قوت عقل سره کېږي د غضب ادراک هم بچا سره کېږي مولوي صاحب قوت عقل سره کېږي وهي حرکت حرکت للنفس د نفس مبدأها چې سبب د دې مولوي صاحب اراده د انتقام وي الګه لاول سړی غضب راشي لاول سړی غصه راشي انتقام جذبه راشي بیا غصه پیدا شي په دې کې اصل کې د دې تفتزانی صاحب او د صاحب د نحمیر د دوی مناظره شوه چې اول غضب راځي کنه اول اراده د انتقام راځي نو دی وایي چې اول اراده د انتقام راشي بیا غضب راځي سړی کې د بدله اغستو هغه جذبه پیدا شي بیا دی چې د غصه پکې راشي دی داسې وایي هغه وایي چې نه اول غصه راشي بیا پکې د بدلو اغستو سره راشي نو د چې د مناظره چې د هغه بیلل و هغه چې د ګټل و بیا د هغه چې د باچا دغه وخت هغه خپل خاص کس وګرځو دته بیا د دې د داسې چې هغه بیمار و وفات شو بیا په دغه کې دا ډېر لوی سړی خو چون کې په دغه جبه کې وایي لوکنت غونتی و فصیح خوړېرو لیکل په دې تحریر کې ډېر قابل دی تاسو پته لګي کنه په ویلو کې لږ مسله ووته ښه وهي حرکت دا حرکت د نفس تبارا چې مبدا د دې سبب د دې مولوي صاحب اراده د انتقام دا حلم چاته وي وهو غدا د مولوي صاحب حلم مدرک بالعقل له کنه مدرک بالعقل له وهو ان تكون النفس مطمئنه چې نفس مطمئن وي مولوي صاحب داسې لکه نفس مطمئن وي داسې لا يحركها الغضب بسهوله مولوي صاحب چې غصه ولا آسان ولا غصه نه ورځي مولوي صاحب آسان ولا غصه نه کی غصه نه ورځي ولا تضطرب عند اصابه المكروه او په آسان باندې مولوي صاحب د چې کله وته مسله راشي نو بیا لکه بچینه کیږي نه ښه یو سړی وایي دا حلیم دی څومره سخت حالات چې راشي که نه هغه به هغه سخت حالات سره مقابله کوي خو وارخطا کېږي نه بعضې سړی څه شي لږ حالات پرې راشي وارخطا شي څه شي وارخطا شي وسائر الغزائر او ټول غزائر مولوي صاحب غزائر جمع د غزیرې دا طبیعت ته ویل کېږي ټول طبیعتونه عنی ملکتون یعنی ملکه چې د هغې نه صفات یعنی غزیرې نه مراد مولوي صاحب داسې ملکه ده چې د هغې نه صدور د چا کېږي صفات ذاتیه و خبران پوه شئ لکه کرم شو قدرت شو مولوي صاحب شجاعت شو وغیر ذلک لکه
کرم شو سخاوت شو قدرت شو شجاعت شو دا څه دي مولوي صاحب صفات ذاتیه دي خبران پوه شئ